منګ لیونو د خپل خورې د ناموس په خاطر منګ لیونو د خپل خورې د ناموس په خاطر هغه قرضونه هم ادا کړل چې راپورې نه وو. یقینا چې نن د پاکستان دپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې د مارکه حق سالګرې مونږ نمانځو او دا هغه ورځ ده چې د 2025 میلادي کال د مۍ په 10 نیټه منګه یو غټ قدرت هندوستان له شکست فاش ورکړو او په دنیا کې د پاکستان یو ډېر لوی پوزیشن جوړ شوی او اوس پاکستان ته څوک په برو سترګو هم نشي کتلی. خو زه څوک یم چې زما په خوره باندې وینې بهږي زما بنو ننم وینې دی. د فتحخیل چوکۍ چې کوم دا غیر اله په بله باندې واړوله اندازتنه تر اوسه پورې د دغه ځای نه تقریبا چې زما 10 ځوانان چې کوم دي هغه وژلي شوي دي ورسره عام کسان هم وژلي شوي دي. پښتونخوا وینې ده. په دې کې به زه څه جشن ونمانځم، په دې کې به زه څه خوشحالي وکړم. زه خو په خپله خوره باندې امن غواړم. ما هندوستان له شکست ورکړه ډېره ښه خبره ده خو د هغې ما ته ګټه سره ورسېده. پېټرول کم ځای ته ورسېدل. زما په خوره باندې امن رانغی. زما پښتونخوا پرهر ده. زما پښتونخوا ته تاسو وګورئ چې روزانه پکې د 10 د 15 نه زیات زما د پولیس ځوانان، زما د فوج ځوانان، زما عام پښتانه دا پکې مري، زما علما کرام پکې مري، زما سیاستدانان پکې مري، زما سټوډنټان پکې مري، زما پښتانه پکې مري. نو زه د څه جشن ونمانځم؟ زه د څه جشن ونمانځم؟ لکه ما ته ووایه که نه چې زه په څه باندې خوشحاله شم. ټیک ته کال مخکې ما یو ډېره لویه توره کړې ده او به حیثیت د پاکستاني په هغې باندې زه فخر کوم. خو دا نن چې ما سره څه وشو، د سهار وختي چې ما سره څه وشو په بنو کې او دا د روزانه په بنیاد ما سره کېږي ځکه چې زه هم یو پښتون یم او زموږ د پښتنو وینه ډېر ارزانه شوې ده. وروره کوم خلک چې موږ سره دا کار کوي هغوی ته دا کولو چیلنج دی چې د پاکستان حکومت ته پکار دی چې باقي موږ له امن راکړي. باقي موږ نور جنازې نشو چتولی، نور کونډې نشو زغملی، نور یتیمان نشو زغملی. تاسو لاړ شئ د هغې خلکو نه تپوس وکړئ چې نن په هغوی باندې د قیامت ورځ ده. هغوی وایي چې موږ د څه جشن ونمانځو؟ په سرکاري سطح باندې تاسو جشنونه نمانځئ خو عوام خفه دي که عوام خفه دي، پښتانه خفه دي. د سرکاري جشنونو نه څه نه جوړېږي. جشن به علي موږ نمانځو چې عوام په خپله کوڅو ته روزي او د خوشحالۍ اظهار وکړي. د سرکاري جشن نه څه نه جوړېږي. د سرکاري جشنونو نه چا هم څه نه دي جوړ کړی. موږ ټول عمر په سرکاري توګه باندې جشن مانځو. جشن به په هغه ورځ وي چې زما د پښتنو په خوره باندې امن راشي. جشن به په هغه ورځ باندې وي چې نن یې چې زما په بنو کې کومه وینه تویه کړې ده چې د هغوی نه فیلډ مارشل سید اسم منیر ټک په ټک بدل والي. باقي موږ د خپلو ځوانانو او د خپلو کسکرو ځوانانو بدل غواړو. موږ د خیبر پښتونخوا په خوره باندې امن غواړو. تاسو وایئ چې د 9 مۍ مجرمان چې کوم دي هغوی د فوج خلاف بغاوت کړی دی. هغوی هم زموږ په صوبه باندې کینولي دي. هغوی په موږ باندې حکومت کوي. هغوی د هغې خلکو له سره نه مذمت نه کوي کوم خلک چې زما د پښتنو وینې تویوي. هغوی د هغې حکومت د سره نه مذمت نه کوي کوم حکومت چې دغه ترهګرو له اړې ورکړي دي. لہذا زه په دې باندې نه پوهېږم چې زما د پښتنو دا قتل عام په شریکه شروع دی، په سلا باندې شروع دی او که نه دا لوبه به ختمیږي او کله به ختمیږي. باقي خو زموږ د پښتنو وس ختم شو.